السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ملګرو په خپل دعاګانو کې با د دین امزان ساتي چې دعاګانو کې تاسو د الله نه د خپل ګناهونو په دنیا کې سزا غواړئ چې یا الله زمونږه د ګناهونو مونږ له په دنیا کې سزا راکړي ولې د آخرت د سزا مونږ طاقت نه لرو. الله دې مونږ د دوانو جهانو د سزاګانو نه وساتي او الله دې زمونږ ګناهونه معاف کړي. داسې دعا پکار ده. د داسې دعا نه من راغلی چې ته یا الله په دنیا کې راړه د خپل ګناهونو سزا راکړي. حدیث کې راځي انس بن مالک رضی الله عنه فرمایي وی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم وی یقینا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عاد رجلا من المسلمین د مسلمانانو نه د یو سړي عیادت لاله بیمار پرسیل او تپوس لاله قد خفت فصار مثل الفرخ چې یقینا هغه بیمار کمزور شوی د یو بیماری د وجنه چې د چرګي د بچی په شان وړو کې ته جوړ شو. فقال له رسول الله صلی الله علیه وسلم نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته فرمایل هل كنت تدعو بشيء او تسأله اياه آیا تا د الله نه سوال کړی دی سره تی غوښتي دعا د الله نه غواړي؟ قال نعم نو هغه بیمار ورته ویلاو اے د الله رسول دعا غواړم. كنت اقول زه په خپل دعاګانو کې دا سویم اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا چې یا الله هغه سزا چې ته مال د ګناهونو د وجنه مال راکې په آخرت کې نو هغه مال په دنیا کې راکې. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته فرمایل سبحان الله لا تطيقه الله لره دی پاکی دا سبحان الله بطور تعجب نبی علیه الصلاة والسلام ویلی لا تطیقو ته دی طاقت نلری. افلا قلت آیت دا سی ولی نوی چی اللهم آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار. یا اللہ مونږ له په دنیا کې خسته ژوند راکړي په دنیا کې د نیکۍ توفیق راکړي او په آخرت کې د نیکۍ ثواب او بدلی راکړي او د عذاب د اور نه وساتي. قال نو انس بن مالک رضی الله عنه فرمایي فدعا الله له فشفاه نو د الله نه داغه د پاره دعا غوښتله فشفاه نو الله هغه له شفا ورکړه. لہذا په دعاګانو کې با په دنیا کې د خپل ګناهونو سزا نه غواړي. الله تعالی دې زموږ ګناهونه معاف کړي. والسلام ورحمت الله وبرکاته.